چې زه په کومه مسلک باندې یم او په کومه طریقه باندې یم ما ته ټوله دنیا نشي اړولی او دا بل په کوم مسلک او په کومه طریقه دی هغه ته ټوله دنیا نشي اړولی نو د یو بل عزت ولې ونه کړو د یو بل احترام ولې ونه کړو د یو بل قدر ولې ونه کړو او یو بل چې کوم دی په خپلو مجلسونو کې سپکاوه ولې یقین وسه د ما سره په سکول کې چې کوم دی نو یو ماشوم ما ته تپوس وکړه که ته په کوم جومات کې مونځ کوې ما ته یې ویزو چې کوم دی نو په پلان کې جومات کې مونځ کوم ما ورته خو ستاسو د کور نه ډېر لرې دی ما ته استاد په هغوی پسې مونځ نه کېږي دا ذهن هغه له چا جوړ کړی دی دا ذهن هغه له چا جوړ کړی دی خو دا ولې یا ما جوړ کړی یا ولې تا جوړ کړی که نو د الله خاطر وکړئ چې دی نو په دا په خپل منځ کې د اختلافات او داسې ځونه میزونه چې کوم دی نو مونږ هېڅ نشو کولی بس خو دونه به وشو چې زموږ به خپل عزت چې کوم دی نو کم کړو خپل عزت به کم شو د قرآن وینا ده چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم زموږ به خپل عزت ختم شي روب به ختم شي دبدبه به ختم شي عزت به ختم شي د دې اختلاف د وجې نه کله چې هلاکو خان او چنګیز خان دا راتلله نو په هغه وخت کې د علماو په منځ کې په دې خبره مناظرې وې چې یاره کارغه حلال دی او که کارغه حرام دی دا مسواک به یو لویشي او که دا به د لویش نه زیات وي په دې خبرو باندې مناظرې وې او بیا حالات داسې جوړ شو چې هغوی په د پاسه راله چنګیز خان او هلاکو خان او دغه خلک ټول راله او هغه دغه وخت چې علما و هغه هم چې دی نو ټول قتل کړه او هغه عوام هم قتل کړه هغه علما بیا پاتې نه شو یوې طبقې ولا هم بیا پاتې نه شو نو یقینا زه دا خبره کومه دا حبیب النبي صاحب دا خبره وکړه چې هر سړی خپل مسلک پرېږدي نه خپله پارټي هغه پرېږدي نه خو تاسو وګورئ د اختلاف دا ګورئ د صحابو په دور کې هم تاسو چې ګورئ دا احادیث کو ګورئ د صحابه کرامو واقعیات ګورئ نو په دې کې تاسو ته به په سوونو واقعیات داسې میلاو شي چې د صحابه کرامو په مسایلو کې اختلاف و خو د دې اختلاف باوجود د هغوی د یو بل سره رویه څنګه وه تاسو ګورئ دا عبدالله بن عباس رضی الله عنه د زید رضی الله عنه لویه چې کوم دی نو تاریخ تر دې پورې چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه په خپله مسله کې په خپله مسله دومره ټینګ ولاړو چې هغه دا وی چې یاره زه په دې خپله مسله باندې د حجر اسود خواته مباهله کولو ته تیار یم په دې خپله مسله باندې دومره په خپله مسله باندې ولاړو خو چې کله د زید رضی الله عنه عباس رضی الله تعالی عنه هغه یو بل سره مخامخ کېږي په یو مجلس کې مخامخ کېږي نو حضرت عباس رضی الله عنه لګي او د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د هغه د اس مهار نیسي او رواني چا ورته ویل چې دا سکي تاسو په یو منځ کې د مسایلو باندې غټ اختلاف دی نو هغه ورته په جواب کې دا وی یاره مونږ ته دا حکم شوی دی چې تاسو به د خپلو علماو هم دغه شان قدر کوي احترام به کوي او حضرت زید رضی الله عنه چې کله د اس نه راکوزیږي هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه لاس ښکلی نو هغه ورته وی چې یاره مونږ ته د اهل بیتو د عزت او د احترام دغه حکم شوی دی مونږ به د دوی دا قدر او دا عزت او دا احترام ډېر زیات واقعا په سوونو واقعیات دي په دې اختلاف د صحابه کرامو په دغه کې خو چېرته هغوی دا مسله د اختلاف ده چې دا د کفر ذریعه نه ده ګرځولې دا د اختلاف ذریعه نه ده ګرځولې دا د شر او د فساد ذریعه نه ده بلکې همیشه دپاره چې کوم دی یو سړي تنقید هم کړی دی نو دا تنقید د اصلاح دپاره پکاري بلکې دا د شر او د فساد دپاره چې دی نو دا نه یې پکار نو زما د دې ټولو علماو په خدمت کې دا راز دی یقینا زه درته دا وایم زموږ چې کوم مشران علماو نو ما ته یاد شي زه ورکوټ وم زموږ والد صاحب چې کوم دی نو زه ورکوټ یم چې وفات شو په هغه وخت کې به ما دا علما لیدله چې د بر باډوان د کوز باډوان دا علما دا ټول د هر چا دغه جدا و خو لکه دا به په پروګرامونو کې د یو بل سره کېناستله د یو بل قدر د یو بل احترام او عزت خو نن سبا زه دا اینمه چې هغه عزت او هغه احترام ختم شوی دی یو په ده پسې مونځ نه کېږي یو وایي چې د ده عقیده خرابه یو وایي په ده پسې مونځ نه کېږي هغه بل وایي د ده خو چې کوم دی عند الله یو عمل نه قبول نه دی یو ته چې کوم دی په مناظره کې چې کوم دی هغه الفاظ تاسو ته ټولو ته چې دی نو دا معلوم دي چې یو بل ته په مناظره کې هغه څه وایي ستاسو په